هغه وحدانیت د الله رب العالمین دی او دارنګې اثبات د رسالت د جناب رسول الله دی او دارنګې اثبات د قیامت او الته حسابونه کتابونه او کامیابی او ناکامی دی باندې به قرآن بحث کوي په دې به دلایل پیش کوي دې کې به د بعضو پیغمبرانو علیهم السلام تذکره هم راشي د عیسی علیه السلام به راشي زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام او د دې وجنه ابتدا د صورت هم د زکریا علیه السلام د بیان نه شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې چې بې اندازې مهربان زیات مهربان دی کاف ها یا عین صاد الله واقف دی په معنا د دې حروف باندې دا د مقطعات قرآنیو نه دي د قبیلې د متشابهاتو نه دي د دې معنا الله ته معلومه ده د دې معنا بل چاته نه معلومیږي او د دې وجې نه دا د الله تعالی د نومونو نه دا اختصار هم معلومیږي لکه کاف معنا کافی او ها معنا هادي او دغه رنګې دا یم وایا او دا رنګې عین معنا عدیم او صاد معنا صادق دا اسی هغه توجیهات دی ته ویل کېږي نور دا په حقیقت کې دغه حروف هجا دي او عمدک مقصد د پاره چې کوم دا غټ دو مقصدونه دي چې یو کفارو ته چیلنج دی او دویم دا دی چې دا اسلوب او طریقه نوی کول او بدلول دې لپاره چې کفار مجبورن دې ته غوږ کېږي د هغې زنانه او ماشومان مجبورن دې ته غوږ کېږي دغه دوه غټې خبرې تاسو ته بارې جزایري په حواله ویلې وې نورې دې بې شماره وجې خلکو ویلي او دې وجې نه کاف ها یا عین صاد علي رضی الله عنه به چې کله دعا کوله نو څونه اسماو کې چې د اسم اعظم احتمال دی نو هغه الفاظ به ټول راجمع کړه نو په هغه الفاظو کې کاف ها یا عین صاد یا الهنا و اله كل شيء واحدا لا اله الا انت یا حي یا قیوم برحمتك استغیث دا الفاظ ټول علي صاحب راجمع کړه او بیا د الله د پرې دعا کوي او زه په کله کله زم دا سره جمع کوم او الله دې کله کله سوال کوم پوهېږئ پرې او د هغې وجه دا ده چې په دې ټولو کې احتمال د اسم اعظم دی او د ټولو نه ډېر لوی احتمال دا په یا حی یا قیوم کې دی پوهېږئ ذکر رحمت ربک عبده زکریا یاد د مهربانۍ د رب ستا په بنده د دې رب باندې چې زکریا علیه السلام دی یادول مهربانۍ د رب ستا په بنده خپل باندې زکریا علیه السلام باندې هغه بنده د الله څوک دی زکریا علیه السلام اذ نادا ربه نداء خفیا هغه وخت چې आवाज وکړو आवाज پټو پټ الله ته आवाज وکړو اے الله زما د ضرورت سر کې او دیو جنا مفسرین وایي چې په ښکاره دعا کې او په پټه کې یو په اویا باندې فرق دی پټه دعا یو په اویا باندې قبول ته نږدې ده په نسبت سره په زوره دعا ته قال ربي اني وهن العظم آواز دا او اے زما ربا یقینا زاړه شوي دي اډوکي زما وهن العظم ضعف العظم زما اډوکي راسته شوي دي ربا مني زمانه او واشتعل الرأس شیبا او لمبه شوی دی سر زما شیبن د سپینوالي د وجنه سر مې سپینه لمبه دی ولم اکو بدعائک ربی شقیا او نه ما په دعا ستا باندې اے ربا بدبخته اوس بله خبره ده چې زه سپینګیری یم او داسې سوال کومه چې هغه زما سره
او زما د عمر سره برابر اوم نه دی، خو زه خو ستا په رابلنه باندې چرتم بدبخته شوی نه یم، او همیشه تا ما له عادت راکړی دی چې ما ستا نه څه غوښتي دي تا ماته راکړي. زه ستا دربار عالیه کې دا سوال کوم، او ځکه دا سوال کوم د بچي چې و انی خفت الموالیا، یقینا زه یریږم د خپلو ورثو نه، د خپلو تربورانو نه یریږم، من ورائي رستو زمانه چې دا وراثت علمي او دا وراثت نبوت دا به ضایع کی، دا به خراب کی. او وکانت امرأتی عاقرا، او وا دا بیبی زما شنډه، دا بیبی زما شنډه. وکانت امرأتی عاقرا، او دا بیبی زما شنډه. دا د 98 کالو وه، څو لکه 98 کاله. 98 معنا ده 2 کم د 100 کالو وه. او حضرت زکریا علیہ السلام په دې وخت کې د 120 کالو، یعنی د حضرت عیسی دغه د زکریا عمر 120 کال دی، او د بیبي عمر 98 کال دی، یعنی 4 کام 100 کال د هغې عمر دی. او د عاقره معنا دا ده چې هغه شنډه ده. دې د دې نه مخکې هم بچي نه دي راوړي، او دا دونه انتهایی بوډۍ ده، خو له دې باوجود اسباب کمزوري دي. خو ربه تا مال عادت را کړی دی، ستا نه زه سوالونه کوم او تی منظوروې. زه سوال کوم فهب لي من لدنک ولیا، وبخه ماته د خپل طرف نه ولیا یو بچی چې هغه زما په ځای باندې قایم مقام شي او د دین دا ورثه را جمع کي. یرثني وریث من آل یعقوب، وراثت یو شي زمانه او وراثت یو شي د آل یعقوب نه. او ګوره دلته د وراثت مراد وراثت تشریعي او وراثت نبوي او وراثت علمی مراد دی، ځکه چې نبی کریم فرمایي نحن معاشر الانبیاء لا نورثو ما ترکناه صدقه. په حدیث کې راځي پیغمبر خدای موږ جماعت د پیغمبرانو نه وراثت زموږ ورثه نشي وړی، د روپو د اشرفو وراثت موږ نه به زموږ وارثان نه وړي. ما ترکناه صدقه، موږ چې جماعت د پیغمبرانو سپریدو د عام مسلمانانو دپاره به خیرات. نو دلته مراد د وراثت نه وراثت مالی او زمینی نه دی، بلکې د وراثت نه مراد تشریعي او علمی او نبوي وراثت مراد دی. وجعله ربي رضیا، او وګرځې ربا دلره پسندیده، داسې بندې وګرځې خپل چې ستا ته پسند دي. او رضیا او مرضیه هغې چاته ویلی کېږي چې هغه په تمامو اطاعاتو د الله باندې راتله کوي او تمامو مناهیو د الله نه ډډه کوي. یا زکریا دعا وشوه، پټه دعا یې وکړه. زه یې پېژنده چې بچي څوک ورکوي، عزت څوک ورکوي، ذلت څوک ورکوي، روغول څوک کوي، ناروغول څوک کوي، دا زه یې پېژنده. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا علیہ السلام مونږ خوشخبری درکو تا ته په یو هلک باندې اسمه یحیی چې د هغه نوم به م یحیی وي. ناشنا خبره دا ده چې الله ورته زوی م ورکړه او الله ورته انتخاب د نوم وکړه. او یحیی دا د حیات نه دی، نو د مور هغه پټ مړ رحم الله په ده باندې ژوندی کړ. لم نجعل له من قبل سمیا، چې نه دی ګرځولی مونږه د دې بچي دپاره یحیی دپاره مخکې د دې نه هم نامې د یحیی په نوم باندې الله وایي مونږ چاته نوم د دې نه مخکې نه دی. دا بالکل نومې فرید دی، ځان له نوم دی یکتا. او که تاسو خیال کړی اوس هم خلک ناشنا نومونه ږدي چې بالکل زما د دې بچي په شان نوم د چا نه وي. هر بعضې خلکو خیالي، حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چا تپوس کو زه بچي له څه نوم کېدم، نو هغه ویل محمد نوم
زما پیږي ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا اے زما ربا ویلی زکریا اے زما ربا أنا يكون لي غلامون د قبضه نه بشي زما د پارا الکو څنګه به مې زوی وشي زه به دغسې بوډا یم او بیبي به مې دغسې بوډۍ او شنډۍ او په دې حالت کې به وشي که نه زه به ځوان کېږم او دا بیبي به مې هم ځوانه کېږي او وکانت امرأتي آخر او دا بیبي زما شنډې وقد بلغتو یقینا زه رسېدلی من الکبر د بوډاوالي نه عتیه انتها ته عتیه انتها ته زه رسېدلی یم د بوډاوالي نه انتهایي بوډاوالي ته 120 کال خو ډېر عمر دی که نه قال كذلك ویلې ای دقسې الله ورته ویلي كذلك هم دقسې زه کومه ته به دقسې یې بوډۍ به دقسې یي او بچې به پیدا شي قال ربك هو علي هين قال ربك واي ربستا هو علي هين دا کار دی په ما باندې آسان اسباب شتا خو کمزوري دي نو اسبابو کې قوت اچول الله زما کار دی وقد خلقتك من قبل یقینا زکریا ما ته پیدا کړی وی مخکې د دې نه ولم تکو شیئا او نه وې ته یو شی مذکورا ته مار یو نطفې نه پیدا کړی وی قال رب اجعل لي آیه ویلې زکریا علیه السلام ویلی زکریا علیه السلام اجعل لی آیا وګرځوه ما دپاره یوه نښه الله ما دپاره یوه نښه وګرځوه چې زه بیا مطمئن شم چې واقعي زما زنانه بارداره شوه قال آیاتک الله ورته ویل ستا نښه به دا وي زکریا چې الله تکلم الناس 3 لیال سویا خبرې به نشي کولی 3 ورځې برابر یا سویه پر اس حال کې ته به ښه روغ جوړې ښه روغ به یې او 3 ورځې مسلسل به ته د خلکو سره خبرې نشي کولی معنا دا ده چې کوم اندام ستا چلیږي او په عمل باندې بالفعل روان دی دا به بند کړه نو هغه اندام چې هغه بند دی هغه څه کلاولی موشه یو کلاو اندام بندوم او یو بند اندام زه ازادولی شم فخرج على قومه من المحراب وروته حضرت زکریا په خپل قوم باندې د بالخانې نه محراب دلته بالخانې ته وایي عبادت خانې ته وایي او دا محرابونه چې دا اوس موږ کوم په جوماتونو کې ساز کړي دا ډېر وروسته ساز شوي دا د پخوا نه چا نه پېژندل دا د پخوا نه په جوماتونو کې وو د پخوا نه معنا دا د رسول الله صلی زمانې نه مخکې خبره کوو فاوحى الیهما پس وحی وکړه دې پس اشاره وکړله فاوحى الیهما وحی وکړه یحیی زکریا علیه السلام دې قوم ته نو قوم ته د وحی معنی سره یعنی اشاره یې ورته وکړه رمز ټکی راغلی بل ځای کې اشاره یې ورته وکړه چې مونځ کوئ پوهېږئ دا اشاره وه فوحى الیهم ان سبحوا بکرة وعشیا چې مونځ کوئ تاسو په سار کې وعشیه او په بیګا کې موسی علیه السلام پیغمبر اسلام ته ویلي چې 5 مونځونه کله پاتې شو ویل بیا واپس لاړ شه د دې نه په کمو مې دغه ازمایلي وو څوک د دې نه په کمه باندې بني اسرائیل ازمایلي دي او نه دي کړي یعنې هغې باندې 2 مونځونه بکرة وعشیه معنا ده یا یحیی اوس الله پاک بچی ورکړ هغه غټ شو بلوغ ته ورسېده نو الله تعالی اوس مخاطب یا یحیی خذ الکتاب بقوه اے یحیی وال کتاب لرا بقوة بجد و اجتهاد و عزم و حزم دا ټولې معناګانې او دام شته چې دا وحی ورته په وړوکوالي کې شوی ده
او دا دومره نیک وړوکې او دونه نیک وړوکې چې واړه به وله کله خواله رالل او ورته ویل چې یا یحیا راځئ چې لوبې وکړو راځه چې لوبې وکړو نو حضرت یحیی علیه السلام به ورته وفرمایل ما للعب خلقنا ما للعب خلقنا موږ د لوبو دپاره نه یو پیدا شوي د دې وړو ته وایم خپلو ته چې راشئ که نه یحیی هم وړوکی دی او چې واړې لوبو ته رابلي نو هغه ورته په جواب کې وایي ما للعب خلقنا موږ د لوبو دپاره نه یو پیدا شوي وآتیناه الحکم صبیا او ورکړی موږ ورته قوت د فیصلو په وړوکوالي کې نو دې ځای نه مفسرینو دا ویلي دي چې وړوکوالي کې ورته وحی هم شوې ده وحنانا من لدنا او مهربانو د جانبه زمونږ نه په مور او پلار باندې حنانن معنا دا ده انتهایی مهربانو په خپل بوډا پلار او په بوډۍ مور باندې وزکا او دارنګې وحنانا من لدنا ګرځولی موږ له دله انتهایی مهربان وزکاتا او پاک ساک د عقیدې او د عمل په ذکا سره انتهایی ډولې وړوکې او ده انتهایی ښایسته د عقیدې او د عمل یاره پیغمبرو دا به نه ښه دی به ښایسته نه او وکانه تقیا او دی انتهایی پرهیزګارو دا د زنانو طرف ته بالکل په ده کې سمیلان قدر نو او دا معنا نه وه چې دا د طبیعت داسې و نه دا تقوا پې داسې غالبه شوې وه او وبرم بوالدی او ګرځولی او ده لره موږه نیکي کوونکې په د مور او پلار سره ولم یکن جبارا عصیا او لم ولنو دی جبارا ظالم عصیا نافرمانه ګناهګار دا ډېر نیک وړوکی و الله وایي وسلام علیه یوم ولده سلامتیا دی په ده په کومه ورځ چې دی د مور نه پیدا کیږي و یوم یموتو په کومه ورځ چې برای یحیی مري و یوم یبعث حیا او په هغه ورځ چې بیا به دوباره راژوندی کیږي دا درې داسې اوقات دي چې انسان په دې کې به انتهایی کمزوری او انتهایی پرخطر او انتهایی بے سوکه وی په دې وخت کې نو الله وی په دې درې واڼو ضعیفو کمزورو حالاتو کې په ده باندې سلامتی ای زمونږ د طرف نه دا سیرت ما کتلی دی حضرت یحیی علیه الصلاة والسلام دا ما چې ډېر انتهایی ډول عاصم متقي سړی د هغې په دې مخ کې د تقوا آثار الله تعالی ځلوي نو دا حضرت یحیی دونه ښایسته و دا یو زنانه وه ډېره خطرناکه هغې چېرته لیدلی و بیا هغه ته پیغام ورکړو چې ته ما سره نکاح وکړه هغه ویل چې نه زه چا سره نکاح نه کوم بیا داسې ښځه لکه چې دا مشهوره ښځه وي په بدعملۍ او بدچلنۍ کې او بیا هغې ښځې یو بادشاه د هغوی راغی او هغه بادشاه ته هغې رسایي وکړه او د هغه بادشاه په ذریعه باندې حضرت یحیی علیه السلام شهید کړ د دې وجې نه چې ته ما سره نکاح نه دا به د تاریخ په دې سیرت کې ما کتلي دي المسوعه په نوم باندې ما سره په 12 جلد کې یو سیرت دی هغه سیرت ما ټول کتلی 12 جلد نو د انبیاء علیهم السلام تذکرې پکې هم دي نو د یحیی علیه السلام تذکره پکې دا ما لیدلې ده وسلام علیه یوم ولده ویوم یموت ویوم یبعث حیا واذکر فی الکتاب مریم یاد کا په کتاب کې مریم اذا انتبذت من اهلها مکانا شرقیا هغه وخت چې ځان له شوه د خپل کور والاونه مکانا شرقیا هغه مکان مشرقي ته یعنی د بیت المقدس مشرق طرف ته لاړله داسې فاتخذت من دونهم حجابا
پس وینیولو دې خواته د دوی نه پردې لره. د دې پردې دوه ترجمې شوي دي. پردې ځان ته راکړې وه، دې به په هغې کې عبادت کو. دا خو د عمران صاحب لور وه او دا خمور نظرانه د بیت المقدس دپاره ګرځولې وه مور، او زنانه به ولا زنانه د خدمت دپاره نه قبلېږي، خدا قبوله شوه. او زکریا علیه السلام ماما حاجي و، د ترور خاوند یې و، نو د هغه په کفارت کې الله ورکړې وه، نو هغه وله ځان د ځای احساس کړی و او پای کې بیا د قوم نه د خپل ټول کوروالو نه پناه عبادت کو. او دا ما پرې تفسیرونه کې لیدلي دي چې په دې باندې کله حیض راغی نو بیا دې د غسل دپاره چې کله د حیض نه فارغېدله نو غسل دپاره دې ځان ته پرده وکړه. اوس څنګه چې پرده د ځان له شوه د خلکو نه پردې ځان ته وکړه او دا غسل کوي. فارسلنا الیه روحنا، پس ولیږه مونږه د مریم ته خپل روح، یعنی جبریل علیه السلام. جبریل علیه السلام راغی او د یو مزدار ډولي ځوان په شکل باندې د مریم خواته را روان دی. فتمثل لها بشرا سویا، پس متشکل شو دا جبریل دی مریم ته بشرا سویا، انسان برابر. وای داسې تک سپین مخ واله ځوان او مزیدار ځوان په دې شکل باندې. چې کله مریم اوس ویني دا را روان دی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. ویلی مریم انی اعوذ بالرحمن، زه پناه غواړم ستانه په مهربان بادشاه، ستانه زه ګوره پناه غواړم. دا ویرېدله چې هسې نه دا چېرته د بدخلقۍ دپاره زما خواته را روان دی. ان كنت تقیا، که یې ته یریدونکی د الله نه ما خواته به نه راځي. هغه جبریل پوه شو دا ډېره وارخطا شوه او ډېره په هیبت کې شوه. جبریل پې پوه شو، فورا یې ورته وویلي قال انما انا رسول ربک، ورته وویل مریم زه رسول د پروردګار ستا یم، استازی یم، جبریل یم. لاهبا لکې غلاما زکیا، چې وبخي تا ته الله. دا یو قسم لا جمله خبریه ده. لاهبا لکې چې زه وبخم تا ته، یعنی زما رب وایي چې زه وبخم تا ته غلاما زکیا، یو الک پاک او صاف. چې تا ته زه یو الک در کومه، هغه د عقیدې په لحاظ سره، د عمل په لحاظ سره، د معیشت او معاشرت په لحاظ سره پاک دامن الکی. قالت انا یکون لی غلام، ویل ورته مریم د کوم ځای نه ما لپاره لک به وشي، زما لک به څنګه کېږي. ولم یمسسني بشر، او نه دی رسېدلی ما ته او نه دی مسه کړی ما لره یو انسان، نه په حلالو باندې او نه په حرامو باندې. ولم اکو بغیا، او نه ما زه زناکاره، نه زما په حلالو باندې خاون شته دی چې ګینې د هغې نه زما بچی وشي، او نه زه دغه د بدکاره یم چې زما د بدکارۍ د وجې نه زوی وشي. قال کذلک، جبریل ورته وایي او خبره همدقسې د مریم. قال ربک هو علی هینا، وایي رب پروردګار ستا دا دی په ما باندې آسان کار چې زه یو وړوکی بې پلاره پیدا کړم. ولنجعله آیة للناس، وګرځو ما دې وړوکي لره نښه د خلکو لپاره د الله په وحدانیت او د الله په قدرت او د الله په طاقت او د الله په علم باندې. ورحمتا منا، او دا به سبب د مهربانۍ زموږ د جانبه. وکانه امرا مقضیا، او دی دا کار کړی شوی. په حملته، پس باردار شوه دا حضرت مریم په دې عیسی باندې، نو چې حامله شوه. فانتبذت به، لرې شوله په دې حمل باندې، یعنی جدا شوله مکانا قصیا، یو ځای لرې ته. حیرانه شوه چې دا او زما دا وړوکی کېږي او دا وړوکی وشي، دا قوم به ما ته څه وایي. دا خو ډېر لوی پاک خاندان سره تعلق ساتلی دی، ډېر پاک خاندان سره، د مور د طرف نه هم او د پلار د طرف نه هم ډېر خانداني خلک و، ډېر مذهبي خلک و. مریم حیرانه ده چې یا الله دا به څه کېږي.
فاجاها المخاض الى جذع النخله راوصل دې لره درد درد مخاض درد ذئ ته وایي د زج بچ هغه درد ته وایي الى جذع النخله سټې د کجورې ته دې تفسیرونه لیکلي دي چې دا کجوره چې وه اوچه کجوره وه دا دې لپاره چې زنانه په دې وخت کې په هغې باندې قسمه قسم تکلیفونه وي نو دې ته به هغه تکیا وهي دې ته به لاس اچوي او په دې وجه باندې به په هغې باندې اساني به راځي قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا ویلی مریم یا لیتنی افسوس دی ما لره مت قبل هذا مړه وې مخکې د دې نه زه د دې نه مخکې مړه وې وکنت نسیا منسیا وې زه هیره تېره اړو چا پېژندلی نه او د مخکې نه ایسته مړه شوی وې دا اوس څه حالت دی یو دا دې تکلیف ته وګوره دردزی تکلیف ته او بل طرف ته خلق پس وایي وناداها من تحتها آواز کو دی مریم ته د لاندې طرف نه جبریل علیه السلام خوا لاندې ناست دی هغه ول آواز ورکړو الله تحزني غمجنه کېږه مو قد جعل ربک تحتک سریا یقینا ګرځولی دی رب ستا لاندې ستانه لږ غوندې لاندې سریا معنا جدول او لختې ستانه لږ د اته چې کوم ځای کې یي دې ته چې لږه غوندې راکوشي نو لاندې دې ځای کې لختې روان دی دا هم مفسرینو لیکلي دي جبریل وزر وو او د ځمکې نه اوبه راووتې او روان شوې لختې احساس شو داسې ښایسته اوبه دي زنانه په دا وخت تږي کېږي هم ډېره او زنانه ته دا وخت د اوبو انتهایي ضرورت دي د ځان پاکولو د بچي پاکولو نو اوبو انتظام ولا الله تعالی وکړو وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا اوس دغه اوچا اجوره چې دی ورته دا ورته راغلی ور د دردزی په وخت کې همدغه کجوره کې الله تعالی دې ته وایي چې دا ځان ته وخوځوه تا ته به درملې کجورې راوغورځوي رطب هغې کجورو ته وایي چې نیمه پخی او نیمه لا کچوي او دا ډېر مقوي شی دی او خاص کر د زنانو دپاره په دې وخت کې دا ډېر په کار دی او دا عرب چې دي په دې موږ چې به کله میلمانه د عربو په دې دوبۍ کې نو هګۍ به دغه ګاوه چې راوړله نو رطب کجورې بیا ورسره راوړله نو هغه کجوره به ورڅخه خوړله او بیا به یې ګاوې نه ورپسې بوټ کړه نو دا انتهایي طاقتمن شی دی او د زنانو دپاره په دې وخت کې ډېر درکار دی نو وهزي الیک بجذع النخله حرکت ورکه ځان طرف ته د سټې د کجورې لره او دا هم یو کرامت او یو عزت دی چې تساقط علیک رطبا جنیا راو به غورځوي دا ونه په تا باندې هغه کجورې تازه رطب وي او تازه وي او دا ستا لپاره ډېر د کار دي فکلي واشربي وقري عینا فکلي خورا د دې جنینا خورا د دې رطبنا واشربي او سکر سرینا دغه لختینا او وقري عینا یخوا سترګې په بچي باندې فإما ترين من البشر أحدا الله ورته چل خای کو ویني ته یو تن لرا د انسانانو نه نو تا نه به خامخا تپوس کوي چې دا رقمي نو فقولي ته ورته ووایه چې انی نظرت للرحمن صوما یقینا ما نظر کړی مهربان بادشاه لپاره روژه او د هغې په شریعتونو کې دا خبره وه چې کله کله به روژه سړي نظر کوله د خبرو نه زه به خبرې نه کوم نو ما د الله لپاره نظر کړی چې زه به خبرې نه کوم نن ورځې فلن اکلم اليوم انسیا پس هیڅ چرې به زه خبرې نه کوم نن ورځې د یو انسان سره ما نن روژه نیولې ده یعنې هغه تپوس کوي نو ما روژه نیولې او نه د هلک څنګه دی هلک ته دا چلو دنه تپوس کوي فاتت به قومها راوړو دا وړوکې دی قومها خپل قوم ته راګیسې غیږ تحملو غیږ کې راګیسې او را روانه ده
قالو یا مریم ویل اے قوم ورته اے مریم لقد جئت شیئا فریا یقینا تا راتلو کو په یو شي ډېر ناشنا باندې ډېر منکر کار دی یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوک امرک سوء نو پلار ستا سړی ناکارا وما کانت امک بغیا او نو مور ستا زناکارا ستا خو پلار هم ډېر ښه سړی تېر شوی دی او ستا خو مور هم ډېره ښه ښځه تېره شوې او تاسو خو یو خانداني یو چت مذهبي خاندان وی دا تاسو کار وکړو فاشارت الی حضرت مریم اشاره وکړه عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام د مور دا تی په خوله کې نیولې دا تی روي وی دی به جواب کوي دا چرې ورته دنه تپوس وکړي حضرت عیسی شروع شو قال انی عبد الله ویل عیسی علیه السلام د مور ته پرېښو او مخې یې خلکو ته راستون کو وایي زه د الله بنده یم ګوره لومبۍ خبره چې حضرت عیسی د خولې نه ایستلې ده نو دا ده چې زه د الله بنده یم الله نه یم او پیرنګې خبیث دومره ګمراه دی چې دا لومبۍ خبره د هغې یې راکړې ده وایي دا خدای دی آتانی الکتاب راکړی دی ما ته کتاب راکوي به ما ته کتاب الله تعالی چې یو کار کوي نو هغه یقیني وي د دې وجې نه تعبیر په ماضي سره کېږي وجعلني نبیا او ګرځولی دی ما لره پیغمبره وجعلني مبارکه او ګرځولی ما لره د خیر او د برکت مبارک دلته په معنی د معلم الخیر ګرځولی دی الله ما لره د خیر ښودونکی د وحی خیم خلکو ته اینما کنتو کوم ځای کې چې زه یمه واوصانی بالصلاة والزکاة او حکم کړی دی الله کلک ما ته په مانځه او په زکات باندې ما دمت حیا سو پورې چې زه ژوندی یم وبرم بوالدتي او ګرځولی دی الله ما لره نیکي کوونکی د خپلې مور او پلار سره ګوره بوالدتي ټکې وي پلار یې نشته والدې ده بس ولم یجعلني جبارا شقیا او نه دی ګرځولی ما لره ظالم شقیا بدبخت او بیا دعا کوي ځان ته وسلام علی یوم ولدتو سلام دی په سلامتیاري په ما په هغه ورځ چې زه پیدا کېدم و یوم اموتو په کومه ورځ چې به بیا زه مرم و یوم ابعث حیا او په هغه ورځ چې بیا به راپورته کېږم ژوندی دا د حضرت مریم او د حضرت عیسی واقعه وه ذلک عیسی ابن مریم دا عیسی زوی د مریم دی قول الحق الذي دا وینا درسته چې دا خلق په هغې کې شکونه کوي ما کان لله ان یتخذ من ولدنا ندی ممکن ندی په کار د الله لپاره چې ونیسي ځان دپاره بچی سبحانه پاک دی الله د کمونه بچي خدا چا لپاره چې پای کې کمی هغه باندې پناه راځي په هغه ضعف او بوډاوالی راځي په هغه بیمارۍ راځي اذا قضا امرا کله چې فیصله کوي د یو کار فانما یقول له کن فیکون وایي سیستا شاء پشي وان الله ربي وربکم یقینا رب زما الله رب زما او رب ستاسو دی فاعبدوه د دې الله عبادت کوي هذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینهم مختلفې شوې ډلې د منځه د قوم د عیسی علیه السلام او د امت د عیسی علیه السلام نه نو چا ویلي چې دا خدای دی چا ویل د خدای زوی دی چا ویل دریم د دریو دی دا مختلفې ډلې سازش شوې فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم پس هلاکت دی دا کسانو دپاره چې کافران دي د حاضرۍ د ورځې لوی نه چې قیامت دی اسمع بهم څخه اورېدونکی دی الله په دوی وابصر او څخه لیدونکی دی الله دی لا یوم یاتوننا په هغه ورځ باندې چې دوی راشي موږ ته ولکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین لیکن ظالمان دي نن په ګمراهۍ ښکاره کې وانذرهم یوم الحسره ویروا دي خلکو لا د ورځې د تاوان نه یوم الحسرة د قیامت په نومونو کې یو نوم دی اذا قضی الامر کله چې فیصله وشي د کار وهم فی غفلة وهم لا یؤمنون
وهم فی غفلتنا او دی دا خلق پنا خبرای کې وهم لا یؤمنون او دا خلق ایمان نه راوړي انا نحنو نرث الارض ومن علیها الله فرمای یقینا منګه په وراثت سره ورزمکا ومن علیها سوک چې پر ازمکه د بردي و الینا یرجعون او خالص ما ته به واپس رټولو کې دی شي واذکر فی الکتاب ابراهیم یاد کا په کتاب کې ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا او دې رښتینی پیغمبر اس قال لابیه یا ابتی هغه وخت ویل خپل بابا جی ازرتا یا ابتی اے بابا جی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے پلارا ولی عبادت کې داغه شینو چې نه اوري نه ویني او نه پیدا در کولې نه د پکول شيستانه هیڅ دغه هیڅ یو شی لرا یا ابتی انی قد جانی من العلم اے پلارا یقینا راغله ما ته د پوینا ما لم یاتک چتا ته نه راغله فتبعنی زما تابعداری کما پسر روان شا اهدک صراط مستقیم صراط سویا او بخیم تا لار برابرا یا ابتی اے بابا جی لا تعبد شیطان تا عبادت شیطان مکوا ان الشیطان کان للانسان عصیا یقینا دے لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للانسان کان للرحمن عصیا یقینا دے شیطان د مہربان بادشاہ نافرمان یا بتی اے بابا جی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن زیری گما چې او برسی گیتا عذاب د جانب د مہربان بادشاہ نا فتکون للشیطان ولیا پشی بات شیطان د پار دوست اے بابا جی تبر شیطان دوست وګرځي پلار ورته وی چې غپ لګې کنه رښتیا خبرې شروع کړې قال راغب انت عن الهتی یا ابراهیم پلار ورته وی آیا ته اعراض کوي مخړی ته زما د خدای نه ابراهیم د پلار د بوتانو پکټری وی او د باچا نمرود په دربار کې دغه دون لوی مرتبه وا چې نمرود بکیناستو نو د ابراهیم علیه السلام پلار برا پاسه تاج بیرغه په سر باندې کې او سلورنیم سوا جنکۍ د نظرانی د حضرت ابراهیم علیه السلام د پلار په کور کې وې دله دې وړو کې دله به دغه ورکړه بوتان واړو واړو نو دی په بازار کې ول د شتناله چې چاته خیر رسول شي نو شر رسول ټول ور د आवाज وکړ ما زیګر ویل ته بو هغه دې وراوړل دی بو کې ورې څور دا کول چې سکي کنه دار پیغمبرانو د ابتداء د اړوکوالي نه الله تعالی کرکا د بوت پرستۍ داږي په ذهن کې اچولي لئن لم تنتهي قسم دے کہ چری کلار نشوی تو اے ابراہیما لارجمنک خامخا ابلم تعالی پکانو بانی پکانو بدی علماء مړ بری کم او وهجرنی ملیا لرش زمانه ډیر زمانه د پارا ملین زمانن طویلا لر شمان ډیر زمانه په زمان جدا شدا قال سلام علیک ابراہیم علیہ السلام ورته سلامتی علی پتا بابا جی ساستغفر ربی ساستغفر لك ربی زرد زب بخنا وغلم سار پار خپل ربنا انه کان بی حفیا یقینا دې دا رب زما په ما باندې انتهایی مهربان حفی په معنا د انتهایی مهربان توای واعتزلکم وما تدعون من دون الله ز پردم تاسو لره بابا جی او ساری قوم لرا وما تدعون من دون الله او غبوتان چې تاسو رب له سیوا د الله نه وادعو ربی ربنا خپل رب لرا عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا قریب را چې نشم زه په دعا د خپل رب سره بدبختم فلما اعتزلهم کله چې ابراهیم علیه السلام جدا شو خپل قوم او باچانا او د خپل پلار نه وما يعبدون من دون الله دا بوتانو نه چې عبادت کوي دوی پلارانو نو د ناکاره خلکو مرګرتیا یې پرېښوده او چې سړی د ناکاره خلکو مرګرتیا پرېږدي الله ول د نیکانو خلکو مرګرتیا ورکړي وهبنا له اسحاق ويعقوب وبخمنګا
ابراهیم ته د مرګرتیا لپاره زوی اسحاق او د مرګرتیا لپاره یعقوب نوسې چې تاله به الله ول زوی ورکه اسحاق او د اسحاق له زوی ورکه یعقوب وکلا جعلنا نبیا او هر یو د دواړو نه ګرځولي موږ دې له پیغمبران وهبنا لهم من رحمتنا او بخلیو موږ دوی ته خپل مهربانۍ نه وجعلنا لهم لسان صدق علیا او ګرځولې دوی لپاره موږ هغه ژبه رښتینې اوچته یعنی د لسان صدق علیه معنا نیک شهرت څه ته وایي نیک شهرت نو نیک شهرت ولا موږ ورکړی واذکر فی الکتاب موسی یاد که په کتاب کې پیغمبر موسی علیه السلام انه کان مخلصا نو دې خالص کړی شوی الله د خپل عبادت او پیغمبرۍ لپاره وکانه رسول النبی او دې رسول پیغمبر ونادیناه من جانب الطور الایمن आवाज وکړو موږ ته د اړخ د کوی تور خینا چې هغه د موسی علیه السلام خي طرف ته کم طرف و د هغې نه आवाज راغی وقربناه نجیا او رانږدې کړی موږ د موسی علیه ځان ته جرګه کوونکې د جرګې په شکل باندې مې ځان ته رانږدې کړه وهبنا له من رحمتنا او بخلی موږ له تاره مهربانۍ خپلې نه اخاه ورور د هارون نبیا هارون علیه السلام پیغمبر د دعا وکړه چې الله ماله مرګری وزیر پکار دی او زما د کور نه پکار دی او زما ورور هارون پکار دی الله ویل در مې که ستا سوال وشو واذکر فی الکتاب اسماعیل یاد که په کتاب کې اسماعیل علیه السلام هر پیغمبر خدا نہیں کرے اور ابراہیم علیہ السلام زوی دے دا انه کان صادق الوعد یقیناً دے رشتینی پیغمبر وکان رسول النبی او دے رسول و نبی دواړه دی وجنه اسحاق علیہ السلام پس آلتا صرف لپس چې کوم راغې نو دغه دا ووهبنا له اسحاق و یعقوبه صرف دومره دي وکلا جعلنا نبیا هغه نبی قدرې دی او اسماعیل علیہ السلام نبی هم دی او رسول هم دی د دې وجه نه د اسماعیل علیہ السلام مرتبه د اسحاق علیہ السلام نه مخکې ده او هغه ذبیح چې دی نو اسماعیل علیہ السلام دی یهود وایي هغه اسحاق علیہ السلام دی نو زه وایم څنګه اسحاق علیہ السلام دی چې اسحاق علیہ السلام نه وروسته الله هغه ته دا خوشخبري م ورسره یو ځای ورکړې ده چې نوسی به نیم کېږي نو څنګه د دیارلسو کالو په وخت کې بیا ابراهیم علیہ السلام چاړه رالی او اسحاق علیہ السلام ولالی ولې هغه ته الله دا نه ویل چې دی به دله به ته واده کې او تا به نوسی به دیم کېږي او د هغه به یعقوب نوم وي هغه نوم مې ولې الله یې خیر پوهېږئ پرې خبرو که نه نو دا خبره د یهودو غلطه ده چې ذبیح بل دا دی چې ذبیح په مکه کې دی زیر ذبح په مکه کې دی او اسحاق علیہ السلام مکې ته کله راغلی دی اخو په شام کې وکانه یامر اهله بالصلاة والزکاة دی حکم به کو خپل کور والو ته په مانځه باندې او په زکات ورکولو باندې دواړه اهم عبادات دي یو په عبادت بدنیو کې صلات او په عبادت مالیو کې زکات زکات چې په دې باندې اصلاح د معاشره ده په زکات باندې اصلاح معاشره په دې باندې بنا په اسلامي حکومتونو کې وکانه عند ربه مرضیه او دې په نزد پروردگار باندې پسندیدہ واذکر فی الکتاب ادریس یاد کپ کتاب کی ادریس علیہ السلام انه کان صادقا صدقا نبیا او دې صدیقا نبیا او دې رښتینی پیغمبر ورفعناه مکانا علیا پورته کړیو دلره منګل وړې مرتبه تا لوړه مرتبه ول منګه الله وی منګ ور کړیو چې ادم ویلی دي چې سرورم اسمان ته الله تعالی خېولې دام یو کیسه بکشتره خودلته مراد د مرتبه اوچتواله دي اولئک الذی انعم الله علیهم دا پیغمبران جماعت د پیغمبرانو هغه دي چې احسان کړی دی الله په دی باندې من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریه آدم چې بچو د آدم ندی لکه نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام وممن حملنا مع نوح او دا هغه خلقونه چې بار کړیو مونږه نوح علیہ السلام سره ومن ذریه ابراهیم او دا رنګي د بچو د ابراهیم نه او اسرائیل او د بچو د اسرائیل نه
وممن هدینا او د هغو نه چې مونږه ورته هدایت کړی و واجتبینا مونږه غوره کړي وو اذا تطلع علیهم آیات الرحمن کله چې ولستی شي پرې باندې آیاتونه د مهربان بادشاه خروا سجدا وبکیا پریوزي دوی سجده کوونکي او بکیا جړېدونکي سجدې کوي او جاړي الله ته فخلف من بعدهم خلفون پس رستو راله په دوی پسې ناکاره جانشین خلف چې په سکون سره شي نو ناکاره جانشین ته وایي ناکاره جانشین ناکاره قایم مقام او چې خلف شي نو نیک جانشین ته دی چې زور باندې پلام باندې زوري نو نیک چې پلام باندې سکونی نو ناکاره اضاعوا الصلاة ضایع کړو منځونو لرا وتبعوا الشهوات او تابع شو د خپلو خواهشاتو پیغمبرانو علیهم السلام پسې رستو د هغې امتونه داسې رالل فسوف یلقون غیا زردا چې ملاویږي به د ګمراهۍ سره غی هر شر ته وایي په عربۍ کې غی لکل شر غیا هر د شر کار ته غی وایي الا من تابا مارا څوک چې توبه وباسي و آمن ایمان راوړي وعمل صالحا عمل د نیکیو کی اولئک يدخلون الجنه پدا کسان دنه کیږي په جنت ولا یظلمون شیئا او زیته بنی کیږي په دی باندې اس قسم جنات عدن اگا وربکی الله دیلا جنتنا د وسیدلو التي اگا جنتنا جنات عدن التي جنتنا د وسیدلو هغه وعد الرحمن عباده بالغیب چې وعده کړی دا مهربان بادشاہ دی بندګانو سره په نا موجودګۍ کې په غیب باندې چې تاسو د جنت ترکم انه کان وعده شان داده د وعده د الله ماتیا یعنی ماتیا معنا آتیا د وعده د الله راتلونکي لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما نبوري جنتیان پر جنت کې بے پیدي خبره لغوي الساقط من الكلام الساقط من الكلام پریوتی خبره دته لغوي نباوري پدې کې پریوتی خبره الا سلاما مگر اوري با سلامنا سلامنا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا او دې جنتیانو لپاره بارو زیوی پر جنت کې بکرتن په وخت سبا کې وعشيا او په وخت بیګا کې تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا دا جنت غده چې وراثت سور کومنګا د خپل بندګانو نه هغه چاته کان تقیا چې هغه پرهیزګار وما نتنزل الا بامر ربکم جبرئیل علیہ السلام وکاله کله راته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې جبرئیل تاسو ملاقات ته زما ډېر اشتیاق او مینه تاسو ډېر ولې نه راځئ جبريل علیہ السلام ورته په جواب کې وایي وما نتنزل الا بامر ربک موږ نه راکوزي ګزمکې ته مگر په حکم در رب ستا باندې موږ په خپل اختیار خو نه راځو چې کله موږ وغواړو نو ګینې په چکر را روان شو ستا خواته راشو دا د رب په حکم باندې موږ راځو له ما بین ایدینا وما خلفنا دا الله لپاره هغه دی چې زمونږ مخې ته دي او هغه چې زمونږ شاته دي وما بین ذلک هسې چې دی په منځ کې دي یعنې په الله زمونږ هېڅ کار پټ نه دی زمونږ مخې طرف په ملایي ني او شاته مې ني او دې دې منځ کې چې دا ملایي ني نو مونږ د الله د حکم نه د خپل ځای نه یو قدم اخوا دیخوا کېدی نه شو وما کان ربک نسیا او نه رب ستا چې کوم دی هېروونکی دی څه څیز لره چې ګینې مونږ یو پرشته به د الله د خیال نه وځي او موږ په خپل اختیار چېرته بل ځای لاړ شو رب السماوات والارض رب د اسمانو ځمکو دی او ما بینهما څه چې دواړو منځ کې دي فاعبده د دې الله بندګي کوه واصطبر لعبادته او صبر کوه په عبادت د باندې هل تعلم له سمیا آیا مومي معلومه د الله د پاره څوک هم نامه چې د الله په نوم باندې بل څوک شته د نظیر او شبیه شته هېڅوک نشته ويقول الانسان واي انسانی کافر یعنی انسان منکر د قیامتنا ایزا ما متو آیا وقت چې زمړ شما لسوپا اخرج حیا آیا زب خامخا
زر دا چې زه به خامخا راویستی کېږم ژوندی داسې خبره ده اولا یذکر الانسانو ښه انسان چې دې خبرې نه منع کوي انکار کوي نو ولا یذکر الانسانو آیا نه یادوي انسان چې انا خلقناه من قبلو یقینا دا انسان پیدا کړی موږ مخکې له دې نه ولم یکو شیئا او نو دا انسان څه شی فوربک لنحشرنهم والشیاطین زمانې قسم ستا په رب باندې لنحشرنهم زه به خامخا راجمع کړم دې خلکو را والشیاطین او شیطانان د دوی هر انسان چې چا سره کوم شیطان دی او دا خبره منلې او یارانه ورسره کړې ده دا دواړه به یو ځای کړم ثم لنحضرنهم حول جهنم جسیا بیا حاضر به کړم دوی لره چاپېره د جهنم ته جسیا په کونډو باندې ټول به هغې شیطان او انسان دواړه ملګرې دا ټول به راولم او د جهنم نه به چاپېره په کونډو راسي د ورچولو دپاره چې فرشتې دا ورغورځوي ثم لننزعن من كل شیعتنا بیا به راوباسو موږ د هرې ډلې نه ایهم اشد علی الرحمن عتیا چې کوم یو ډېر سخت دی په مهربان بادشاه په اعتبار د انتها سره انتهایی سخت څوک دی په الله دا به موږ راوباسو د دې وجې نه علما لیکي چې امتونه دا مقابله شروع کی چې راځئ منګه داسې یو کس په ځان کې راوباسو چې هغه د ټولو نه زیات ګناهګاري او زیات بدماشي په الله کړي او منګه حجاج زوی یوسف علیه هغه منګه راوباسو نو غلب نه و منګ امت محمدی با په ټولو امتونو غالب شي په هیڅ امت کې دونه لوی عاصوي نه دی تېر شوی کم چې په امت محمدی کې حجاج تیر شوی 1,00,000 کسان دا حبسن وجلی چې جیل کې چولی بیر ایستلی وجلی او په دې کې صحابه وجلی دي تابعین وجلی دي تبع تابعین وجلی بلکې علماء ټول وجلی انتهایی خطرناک انسان عبدالله عزیز زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 15 کاله خلافت کړی او دا سپی عبدالملک زوی مروان ولیږه دا سپی دې ته د بنو امیه سپی ویل کېږي کلب دی دا پرې به خلک ماتول او هغې بیت الله په ابا قبیس غري منجنیقونه وتړل او په کمرو باندې به منجنیق د ټال په شان شی دی پای کې به کاڼې وتړو او دیکه به یې ورکړه او بلا ډز بیت الله به ووت ابا قبیس غر دی بیت الله شریف د پاسه اوس نشته هغې لرې کړی دی بیت الله شریف یې مات که هغې پکې دننه شهید که او بیا یې راویسته 3 ورځې په لرګو ځوړند کړی ګناه یې څه کړی وه خلافت علی منهاج النبوت یې قایم کړی و او بیت الله یې د پیغمبر خدا د حدیث باندې د عمل کولو دپاره نوی کړی صرف دا حکومت ته نه تلی و که نه د عبدالملک زوی مروان د حکومت ته نو ځکه وایي ثم لنحن اعلم بالذي هم اولا بها سلیا پس د هغې نه الله وایي موږ چې یو ډېر ښه واقف یو په هغه کسانو باندې چې د ډېر غوره بها پر جهنم باندې سلیا په اعتبار د دننه کېدلو سره موږ هغه کسان پېژنو چې کوم ډېر لایق دي چې جهنم ته سړی ور واچوي وان منکم الا واردها نشته په تاسو کې یو تن لره مګر راتلونکی به په دې جهنم باندې مؤمنان به هم په جهنم راځي او کافران به هم راځي ځکه عبور او لار جنت ته په جهنم باندې نو چې مؤمن جنت ته ځي نو دی به هم په جهنم کې ورځي او روایت او حدیث کې راځي جهنم به ورته وایي چې مؤمنه زر زر تیرېږه زما هغه لمبې دي سړې کړې کانا لا ربک حتما مقضیه دا پر رب ستا باندې فیصله اټله یعنې داسې هېڅوک نشته چې دې نه مستثنا شي چې په جهنم به نه ورځي ثم ننجي الذین اتقوا بیا به خلاص کړو موږ کسانو چې هغې تقوا اختیار کړې وه ونظر الظالمین فیها جثیا
او پری بدو منګه ظالمان لا په دې کې نسکور په کونډو باندې په جانم کې وا په کونډو باندې پراته دي نسکور پړ مخي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات دا خلقو چې کله بل استل په دی باندې زمونږه آیاتونه ښکارا قال الذين كفروا ویل با کسان چې کافران دي للذین آمنوا مؤمنانو ته کافران به مؤمنانو ته شروع شو ورته به وایي ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا کم یو دواړو فریقونه فریق مسلمان او فریق کافره کم یو ډیره غوره دی په اعتبار د ځای د اوسېدلو سره واحسن ندیا او ډیر ښه دی په اعتبار د مجلس سره او تاسو ښایسته ښایسته مجلسونه دي کې زمونږه عرب مجلس سازی د ناستې لپاره به کمرې خامخا هغې ته هغې مجلس وایي زمونږ را خلک چې هلته لاړ شي او هلته په ریاض کې دیرئ یا په عربو کې دیرئ یا په دې اماراتو کې دیرئ نو د هغې چې کومه دیرئ نو پای کې یو کمرې چې تش ته ناستې پاستې لپاره پای کې مېلمانه هم ورسره ناستي او دوی هم ناستي او که نه خو پوره قرنیان دي داسې وکم اهلکنا قبلهم من قرنین ډېر هلاک کړي دي موږ مخکې د موجودو کفارونه هم احسن اساسا و ډېره ښایسته په اعتبار د سامانونو د کور سره وري او ډېر ښایسته په اعتبار د حسن منظر سره د رئیا معنا حسن منظر چې به یې وکتل نو دا خوشحالي به ترې متنازع او مو دغه کېدل راوتله حسن منظر دې ته وایي چې ښایسته شکل شباهت او ښایسته ځای ووایه پیغمبره من کان فی الضلالة چې هغه څوک چې په ګمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن مدا نو فلیمدد له الرحمن دغه دا ترقي دي ورکي دې ته مهربان بادشاه مدا ترقي ورکولو دا دې ته ارخاء العنان وي چې خپل مخالف ته واګې ورسسته کي چې ستا خبره ووري قلت اوایا من کان فی الضلالة سوکم چې په ګمراهۍ کې وي منا او منکم زمونږ نه د مسلمانانو نه یا ستاسو نه ای کافرو اوس مونږ ته خو پته ده که نه چې کفار په ګمراهۍ کې دی او مؤمن خو نه دی نو ته ورته ووایې من کان فی الضلالة منا و منکم څوک چې زمونږ او ستاسو نه په ګمراهۍ کې وي که زمونږ نه وي او که تاسو نه نو فلیمدد له الرحمن مدا ترقی دی ورکی مهربان بادشاہ دل ترقی پیش ہو بریوانی حتی اذا راو ما یوعدون حتی چې ویني دوی هغه شی چې دوی سره وعده کېدی شي اما العذابو چې هغه به یا به عذاب الهي په دوی راشي و اما الساعه یا به قیامت په دوی قایم شي فسیعلمون من هو شر مکانا پس پوه بشي دوی چې څوک دی ډېر ناکاره په اعتبار د منزلې او مرتبې سره و اضعف جندا او څوک ډېر کمزور دی په اعتبار د جتې سره او د ډلې سره جندا معنی فوج ویزید الله الذین اهتدوا هدا زیاتوي الله کسان لره اهتدوا چې سمه لارې موندلې او هدا نور هدایت هم الله ورته زیاتوي والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا والباقیات الصالحات او هغه اعمال چې باقی پاتې کیږي یعنی نیک اعمال چې هغه باقی پاتې کیږي د انسان دپاره او خزانه سازیږي د انسان دپاره خیر دا ډېر غوره دي عند ربک ثوابا په نزد د پروردګار باندې ستا په نزد د پروردګار ستا باندې د ثواب په لحاظ سره و خیر مردا او ډېر غوره دي په اعتبار د انجام کار سره اپرایت الذی کفر بآیاتنا آیا هغه څوک چې انکار کړی زمونږ په آیاتونو باندې وقال وایي لأوتین مالا وولدا زر د چې رابکړی شي ماته مال او دولت عاص بن وائل یو مشرک دی حضرت خباب رضی اللہ عنہ انگر دی توری بیا سازولی نیزه بیا سازولی په مکه معظمه کې دغه عاص بن وائل لی توره سازه کړې ده نو قرض ده
نو دی ورپسې په پیسو پسې راغی چې ماله زما هغه پیسې راکړه. هغه ویل نه در کوم چې څوک کافر شوی په محمد نه وي. هغه ویل زه په محمد علیه السلام نه کافر کېږم حتی چې ته مړ شي او بیا را ژوندی شي هم به کافر نه شي. نو هغه ورته عاص ورته وایي چې ښه لکه زه به مرم او بیا به ژوندی کې ویلاو وایي زه چې بیا ژوندی شم زما به بچي او زما مال او دولتي ستا دا قرض به زه تاله هغه وخت درکړم. اطلع الغیب آیا د خبرداری حاصل کړی په پټو ام اتخذ عند الرحمن عهدا کنه نیولې در مهربان بادشاه سره وعده چې الله ورسره وعده کړی چې آو کافر زه به تا دوباره را ژوندی کوم او مال او دولت به هلته هم در کوم. کله داسې نه وه پکار سنکتب ما یقول زر ده چې به ولیکو موږ هغه چې دی وایي ونمد له من العذاب مدا او ترقي به ورکو دله موږ د عذاب نه ترقي بچی نه عذاب ونصر ونرثه ما یقول او وراثت کې به وي هغه چې دی وایي ویاتینا فردا او را بشي موږ ته یکتا بالکل ځان له په ځان له واتخذوا من دون الله آلهة نیولی مشرکانو سوا د الله نه ځان له خدایانه لیکونو لهم عزا دې دپاره چې شي دوی دپاره سبب د عزت مندۍ. عزه معنی څه؟ عزت مندي تکرم. کله داسې نه وه پکار سیکفرون بعبادتهم زر چې به انکار به وکړي په عبادت د دوی باندې چې تاسو موږ لاړو عبادت کړی نه ویکونو علیهم ضدا او شي به په دوی باندې دشمني کوونکي ضد دشمن ته وایي. الم ترى ان الشياطين على الكافرين تعوزهم عزا الم ترى ان ارسلنا الشياطين نګورې ته چې لیږو مونږه شیطانانو لره په کافرانو باندې. دا شیطان په کافر پسې ورلیږو او دا کافر په دې کونه کې په دې چوکا باندې وهي تعوزهم عزا. نو معنا زمونږ یو استاد هغه به ترجمه کوله چمبه ورکوي چمبه تعزهم عزا صوابه یو کنه وی تعزهم عزا چمبه ورکوي چمبه هغې به دې چمبه دې ته وایي ټونګه ورکوي ټونګه یعنی معنا دا ده چې تیزوي او اکساوي په ګناهونو باندې. فلا تعجل علیهما تلوار مه کوه پرې کفارو باندې. رسول الله به کله تنګ شه که نه دا ګډې وړې به دوی ډېرې ویلې انما نعد لهم عدا موږ خامخا شمېرو دوی دپاره شمېرله. ته ولې تنګېږي په دې باندې؟ دا زر به زه دې بېغمه کړم زه د دې ساګانې شمارم څنګه چې د دې کلونه شمارم څنګه هفتې شمارم او څنګه زه د دوی هر یو شی شمارم. انما نعد لهم عدا موږ شمېرو دوی دپاره شمېرل حتی چې ساګانې شمارو یعنې زمونږ او ستاسو دا ساګانې هم په شمېر دي چې دا انسان به په دنیا کې 100 لکه ساګانې علي 100,000 ساګانې به علي. دا د هر انسان دپاره لیکلی شي. یو ځل مامون الرشید غالبا ناست دی او د هغه په دربار کې قرآن لوستی کېږي. د هارون الرشید زوی دی. نو علما او فقها ورسره ناست نو په دې کې ابن سمواک ورته وایي. ابن السماک دا یو سړی دی غټ فقیه دی. مامون هغه ته اشاره وکړه چې وعظ راته وکړه. دې آیات باندې لیکلي مفسرین چې وعظ راته وکړه. نو هغه مختصر وعظ وکړه. ویې ویلې چې کله ساګانې په شمېر شوې او نور ورپسې شاته اضافه نه کېږي نو څه په منډه به راخلاصېږي. دا وعظ و چې کله زمونږ ساګانې په شمېر شوې او وروسته ورپسې اضافه نه کېږي چې کومې خدای مقرر کړي بس هغه مقرر دي نو دا څونه زر به خلاصېږي دا اندازه هر یو ځان له ولګوئ.
دا وعظ مختصر دریو جملو کې ورته یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا هغه ورځ چې راجمع بکو مونږه پرهیزګار الله مهربان بادشاه ته وفدا معنا د وفد په شکل باندې جرګې په شکل باندې وفد هغې ته وایي چې بادشاهانو ځای ته را رواني ما ته وګوره او په اعلی اعلی آسونو باندې چې په هغې باندې اعلی اعلی شالونه اچولي او په ډېر شان او شوکت کې را رواني او د بادشاه دربار ورته سجاو شوی او خلک ورته چې کوم په خدمت کې ولاړ د استقبال لپاره دقسې به متکیان د الله د دربار ته د تکرم او د عزت سره رواني ونسوق المجرمین الی جهنم وردا او بچلو منګه مجرمانو نافرمان لرا جهنم ته وردا تگی د وردا معنی سره تگی تگی لا یملکون الشفاعه مالکان بنی دوی د سپارش الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر هغه څوک چې نیولې د مهربان بادشاه لپاره سره وعده وقال انک لا اله الا الله کلمې ویلي وقالو اتخذ الرحمن ولدا وای مشرکان نیولې د مهربان بادشاه لپاره ځان لپاره بچي نو